نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله العظيم سورة بني إسرائيل بنزل سمقارا يوم نمبر آیت امخچر کو کی بنی آدم باندید اللہ پاک انعامات احسانات بیان شو اس پدے رکو کی بنی آدم کے افضل بشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندید اللہ پاک خصوصی انعامات ذکر کی کلچدہ قیامت ورس ہر امت با اللہ پاک دقبل پیغمبر پنم سرارا ابلی چید فلان کی پیغمبر امتیانو تاثرہ پاسے یا بدیر ابل لشی پخبل عمل نامے سرا چے فلان کی عمل نامے والا تاثرہ شی یا بدیر ابل لشی پخیر سرا اے صاحب الخیر او کبدانوی دی تب آواز شی یا صاحب الشر دی طریقے سر بدویرہ ابل لشی کم کسان چے کافرانوی دیو دخبل سرداران پنمون سر را ابل لشی بیا چاہتا چے عمل نامہ پا خلاص کی ورکڑے شوا دیو دا اقبل عمل نامہ للی او دی بڑیر خوشحالی لیکن کم انسان چپ دنیا کے دا حق دلی دلنا او دا حق دا قبل ولن رن او نابیناو دیو پا آخرت کے دا نجات او دا اللہ پاک دا نعمتننا نابیناوی حدیدے کی ظاہراً الفاظ دا قرآن داسی دی چیزوں پا دنیا کی رندو پا آخرت کی بمڑندی لیکن ظاہری معنی حدیدے کی مراد ندا مراد دادا لیکن تفسیر جلالین لکی چی دنیا کے کم انسان دا حق قبل ولن رندو ندیبا پا آخرت کی دا نجات قبل ولن رندوی کم انسان چی پا دنیا کی دا حق دا قبل ولد پارا نظر استعمال کرو او حق قبول کرو نو پا آخرت کے بدی نجات مومی دا دب نظر لگی گی او دے بخوشال او کب دنیا کی حق ندی قبول کری زان دا سے کردی لکڑندو ندیب پا آخرت کی دا نجات نا محروم شی دیب دا سشی لکڑن دا نعمت نا بمحروم شی دا خیر نا بمحروم شی او بیا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک خصوصی انعامات بیانے اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوی نبی علیہ السلام تا فرمائی چی یقیناً دیر نزدی واچی دے کافرانو تد دے خبل دین خدمتنا اڑولیم او تا دے کافران سرا دوستانا او محبت قائم کڑیوی کچری تمنگ مضبوط کڑی پا دے خبل دین باندن نوی بیا بتا تا نتیجہ او انجام رسیدلو چتا تب دنیا کی دچن عذاب او دا مرگ پا وقت ہم دچن عذاب
او استاد پارا باد د نجات هیڅوک ملګری او مددگار بیانو شان نزول د آیاتونو مفسرین ذکر کړي د مکی مکرمه مشرکان راغل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې څنګه تو حجر اسود کله داس زمون بوتان کولوا او بل چې تاسو رقم غریبانان مسلمانان ناس دي دا د خپل مجلس نه پاسوان او من سرداران په اسلام قبول کو یا من بستا پیغام او اسلام قبول کو خزمو خدایان پس بخبر نکے من بستا د خدای عبادت کو خطب زمون د بوتان عبادت کے یہودیان وی چې تبا شام تراشی او بشام کی ډیر پیغمبران تیر شوی دي نو تبا شام کی زمون پشان ایمان راوړي زمون یهودیت په قبول کی نو موږ بستا ملګری شو دا ټول حربي او مطالبي دي کفار نبی علیہ السلام نه وکړي الله پاک نبی علیہ السلام ته فرماوي تاوا د دوی مطالبه قبول کړي وی خو کچره تم مضبوط کړي نه وي نو د دوی د مطالبو نه قبل ول دا پتا زمون خصوصي فضل هر قسم کوشش دی او کوته نه مني دا زکه چې پتا باندې زمون فضل دا دلیل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هر قسم ګنا نه د معصوم کېدو سلور مذهبا مسلمانانو عقیده دادا چې پیغمبران د هر قسم وړي او لوی ګناهونو نه معصوم او محفوظ او پاک وي او پاک ساتي الله پاک دلتا الله فرمایي ولولا ان ثبتناک کچره تمم مضبوط کړي نوی په دې دین او په دې نه کې باندې لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا وبتاقي سرتب سن سدي طرف تمایل شوی وی او تم مضبوط کی د ګنا نه من تو ساتل پیغمبر د ګنا نه ته معصوم ته ګنا نه کې او د ګنا نه چې بچ کیږي دا تام بچو پتا باندې زمون خپل فضل بلدی یہودیانو کافرانو کوشش دو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره نه هم وباسي الله پاک فرمایي کچره دې ته د مدینه منوره نه وستوي نه پدی باندې بمون عذاب راوستو دا ټول بمون هلاک کړو ځکه دې نبی علیہ السلام ته شام تراشه او چې څنګه موږ يهوديان یو دغه شان تم يهودي شه الله پاک فرمایي کچره تو دې د مدینه منوره نه وستوي نو دې به موږ ټول پټول هلاک کړو او دا زمون قانون او دستور دی نو الله جل شانه فرمایي یوم ندعو کل اناس بامامهم تیاد کا اورس چمن برابلو کل اناس طول انسانان بامامهم فخبلو مقتدیانو پیشویانو باندې نو مقتدا د مسلمانانو پیغمبر او مقتدا د کافرانو سرداران فمن اوتی کتابه بیمینه پچاته چور کړي شو عمل نامه د په خلاص د کی نیکانو خلق تبا عمل نامه په خلاص کې ملوش او محکم تیر شوی دی چې دې کلا عمل نامو ته په خلاص کې ملوشي
دې ډېر زیات خوشاله وي خلک ته وایي راشي زما عملنامه ولولئ دې کې خو ډېر ښکلي عملونه او دا به کولو وي هر چا ته بېخی لکه چا ته چې یو لوی انعام ملو شي په دنیا کې چا ته انعام ملو شي هر چا ته ښي راشه کنه انعام خو وګوره څونه مزېدار چې چا ته عملنامه په ښي لاس کې ملو شي وروسته به انشاءالله په سورة الحاقه کې هم راشي او په سورة الانشقاق کې به هم راشي او بار بار به راشي چې دا انسانان به بیا په نعمتونو او په جنتونو کې چاته چا عملنامه په ښي لاس کې ملو شو الله پاک دې موږ او تاسو ته عملنامه په ښي لاس کې نصیب کړي فاولئک پس دا کسان چې دي یقرؤون کتابهم دی بللی خپل عملنامه ولا یظلمون فتیل پدی باندې به ظلم نشي کولی د یوې ذره برابر دی کجوري اډکی باندې یو نری تار وی دی تار تفصیل وی مراد دینا ورکوټي والد چې دا تار څومره وړو دومره به د چا عملنامه کې په نیکو کې کمې نشي څومره نیکۍ چې د کلي زیاتولې به بدله شي د الله په فضل باندې خو کمول به د اډوکي د دې تار په اندازه به ستا په نیکو کې کمې نه راځي او ګناهونه چې دې کم کړي دي مکه به دې وي د ځان نه به در پکې څوک زیاتې نه کوي ومن کان فی هذه اعمى اور غصوب کی وی پدی دنیا کی ړوند حق نا فهو فی الاخرت اعمى پس دیبوی پاخرت کی ړوند نجات نا د نعمتونو نا واضل سبیل او دیب گمراهی د لارې نا وان کادوا لیفتنونک او یقینا نزدی واجدی تا اړولې وی دی تا واړوي ان الذی دا دنا دا پیغامنا او حینا الیک چې منګه تا توحیدو لتفتری علینا غیر انجام بدا چې تبتړې په مونږ باندې زمون په بارکه غیر دغه وحینا وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا او په دغه وخت کې چې تر دوی سره ملګری شي نو دی به تا ونیسي په دوستانه باندې که حق دین دې پرېښودو ولولا ان ثبتناک او کچری نو دا پیغام دا خبره چې تم مضبوط کړی وي په دې حق باندې لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا فتاقي سره قریب چې تو مایل شي دي تلګوندي کوم مضبوط کړي نو نو تو مایل شي وي کومګ مضبوط اذن نو پتا هوا کې کله چې تو مایل شي وي بالفرض لا ذقناك ضعف الحياه نو من بتا تدرس ولو دجن عذاب په دنیا کې بجند دنیا کې وضعف الممات دجن عذاب د مرګ نه بعد ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا بتا نموندو د خپل ځان د پارا زمون په مقابله کې څوک مددگار وان كادوا ليستفزونك من الارض او یقینا قریب وجدیتا وستلوی د ځمکې د مدینه منورې نه کې خو یولې ليخرجوك منها تبارا دي چدا وباسي منها د دې مکه مکرمه یا لک څنګه چې دې تو وسلې د مکه مکرمه د قشا قریب چې دې د مدینه نو وستوي واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا او په دا وخت کې دې بوخت نو تر کړي ستانه بعد مگر کم بیا به دې من هلاک کړو سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا دا طریقه زمون دا پاچا باندې چې موږ لګلو ستانه وړاندې من رسلنا د خپل پیغمبرانو سره چې پیغمبران په قومونو وستل غیب موږ هلاک کړل نو دا زمون قانون او دستور دی ولا تجد لسنتنا تحویلا او تبنمو می زمون د طریقې او زمون د قانون د پر اس قسم بدل او خرابېدل او اوړېدل واقع